ډېرې شادي شده ښځې لګیا دي زنا کوي، ډېر کسان لیواتت کوي، ډېر بوډاګان په نورو شیزونو اخته دي. زه قسم په خدای په منبر بعضې خبرې نشم کولی او هغه بیا په جومات کې مخکې سب کې ناست دي، غاټې تسبیح ورسره وي، اوږدې دعاګانې کوي او تهجد هم کوي، نفلونه او چاست او اشراق او اوابین ټول کیسې میسې کوي، یو هم نه قبلیږي. که زه د نه نه یم خبر، الله د نه خبر دی، بصیر ذات دی. پټ ګورې الله ته توبه وباسه، یو چانس یې دله درکه، دوی یې دله درکه، الله خو د نه خبردار دی که نه. او حدیث کې راځي، قرآن آیات کې دا راځي، که شادي شده سړي زنا وکړه یا شادي شده ښځې زنا وکړه، الشیخة والشیخوخه فرجموهما نکالا من الله، دا به سنګسارۍ، دا به رجم کېږي، دا به قتلیږي، پاتې کېږي به نه. دا د شریعت حکم دی. اگر چې نظام دلته اسلامي نشته او ته پټ را پټې او که غیر شادي شده هلک او جنۍ زنا وکړه، 18 سپاره کلاو که الزانیة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، سلسل دوری به والی شي. دا خو د دنیا سزا ده چې آخرت کې به ورسره الله څه کوي. الله وی ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ، زنا ته نږدې مه ورځئ. العینان تزنیان، نبی علیه السلام فرمایي دا سترګې زناکارې دي. و زناهما النظر، دا زنا ګورئ د دې نظر نه جوړېږي. یو څیز ووینې، پردی تورسرې، پردی هلک، غیر محرم سترګو دې ولیده، نو په دې کې دماغ سوچ شروع کی او زړه پکې خیال او تخیل کوي او بیا رو لګیایي، نږدې کېږي حتی چې ګناه ترې وشي. العینان تزنیان، د سترګو د نظر حفاظت وکړئ. زنانه دې پردي سړي ته نه ګوري، پردي هلک ته دې نه ګوري، او سړی دې پردی تورسرې ته نه ګوري. او که یوه مقطع ته میلاوېده، په هغې کې دقه شان ووایه چې الله ته خو خبرې که نه، ټیک ته مانه څوک نه دي خبر، رشتہ داری نه دي خبر، دا مانه کمزوري دي. الله ته خو بصیر ذاتي، خبیر ذاتي. ستا دپاره دا ګناه پرېږدم او دا نه کوم. الله په ځان پرده اچوم، په دیم اچوم، انشاءالله خدای پاک به دې امداد کوي. الله